Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. District Police Officer یا بل افسر راشي نو هغه تاسو د ټایم انکروچ تاسو خپل ټایم چې کوم دی هغه تاسو نه لږ واخلي دې باندې معذرت کوم چې لکه دې شي 2.5 منټه اخلم مختصر ترين خبرې وکوم ډیسټریکټ چارسدہ باندې ټول پاکستان کې دا بلا خوف تردید دا وایم چې په دهشتګردي کې څومره کارکردګي شو کړې دا په ټول پاکستان کې دا صرف کې پی کې نه وایم او بلا خوف تردید وایم چې هغه باندې ما ته فخر دی او تاسو د چارسدې والو ته فخر پکار دی زه بدل ډیسټریکټ پولیس افسر نن یم سبب نه یم خو تاسو د چارسدې وال پولیس چې کوم دی د دې ځای دی او تاسو هم د دې ځای تاسو د پر فخر خبره ده او په دې باندې مبارک بدیم درکوم اوورال چې کوم کرائم په 2017 2018 کې کوم شوی پاکه به پونچ نه لګ راغلی ځنه بل زیات شوی ځنه بل کم شوی خو خدای خوشحالي خبره ده چې 20 گاډي مونږ په دوه میاشتو کې ډي سپی هډ کوارټر دلته ناست هغه په لاس باندې مونږ 20 گاډي کسٹم ته حواله کو او د دې ځای کسان مونږ نه ول 11 گاډي په 11 گاډو کې شپږ ریکور شو چې هغه لاهور ته لاړل قرآن پاک کې الله تعالی وایي الله ليس للانسان الا ما سعى هر سړي د پر هغه دی چې د څه کوشش بل چې کوم یو ممبر خبر وکړه عمر زو والا پرون زره روانو ما دا شرپاو کې یو برسی و د حیات خان شرپاو چې ما وکړو نو بالکل جنون مسله د وړاندې کړه په هغه ټیم باندې ما ډي اس پی ته ویلو په دې نمک کې چې مخامو پورې ماته دا کلیر پکار دی تاسو چې کله واپس یې کچرته نه ماته فون وکړي ما سره نن فورس ډېر زیات اویلیبل دی د سورج د پر ډېر زیات اویلیبل دی دا عمر زو چې کله په ډیسټریکټ کې زما مختلف ځای کې انکروچمنټ شته خو زه نه اختیار زما دی او زه نه اختیار دلته بلیسي صاحب هم ناست دی دا د ایډمنسټریشن هم دی موږ چې کوم ځای کې ډېر زیات زور ورکوو خلک به خفه کېږي او بیا تاسو چونکې عوامي نمایندګان یې اول فون به تاسو راځي او دا به راته وایي چې یاره دا غریب سړی و دلته یو دغه کوکۍ لګولې وه دلته یو سټال یې لګولی و کرائم خو نه کوي بهرحال حلاله روزي ګټي خو چونکې موږ خو دې ته ګورو چې لارجر انټرست خو دا دی چې دا کروڑونو روپۍ لګېدلي دي په روډ باندې دا موږ تاسو ټولو دپاره لګېدلي دا هغه یو کس دپاره نه دی هغه چې کوي خو چېرته دوکان ونیسي یا د سایډ ته کښېني چنګچي والا به په مین روډ کې ولاړي او په مین روډ کې چې کله هغه چلان کړي نو بیا به په سوشل میډیا باندې راشي یا به پریس کانفرنس وکړي یا به چېرته اپلیکیشن وکړي نو زموږ کسان چې کوم هغه غریبان بېجا بدنامه شي چې یاره غریب سړی یې تنګ کړو دا نه ګوري چې هغه ټریفک والا چې کوم هغه د څه دپاره هغه چلان کړی دی نو اول مې بیا داسې کوم چې کوم کوم ځای کې انکروچمنټ دي چې کوم ځای کې زما اختیار دی د ټریفک قوانین په تحت هغه زه خپل کوم انشاءالله خو په هغه کې به بیا تاسو نه زه یو ګزارش کوم چې د کوم غریبان خلک دي بالکل مزدوري کوي خو موږ تاسو په کروڑونو روپۍ باندې انکروچمنټ دپاره نه دی د خپل کور دپاره چېرته بل ځای وغواړي عمرځای مې وکتو تنګي مې وکتو سرډېري مې وکتو فاروق اعظم چوک مې وکتو فاروق اعظم چوک کې موږ کوشش شروع کړی دی او ورو هغه ایکسټینډ کوو تاسو به کتري لږ معمولي باندې بهتري راځي ځکه چې هلته ډسټرکټ هډ کوارټر هاسپټل دی او موږ دا وایو چې دلته انکروچمنټ هم نه بېجا پارکینګ هم نه خو چونکې تاسو بدقسمتي دا ده چې تاسو ته اډام نشته د چنګچي اډام نشته مین اډې هم نشته دي او مارکیټونه هم دلته دي بایپاس هم درته ډېر کم جوړ شوي دي نو تاسو خپل کوششونه جاری دي خدای په خیر کې وخت سره سره به دا څیزونه ټیکېږي زما په حوالې سره چې کوم په کرائم کنټرول زما ذمہواري ده جان مال او د پراپرټي او د ابرو حفاظت پاکې زما چې څومره ټیم دی دلته هغه تاسو هم کتلی دی او ما ته هم په فخر دی چې کوم شی حوالې شوی دی اول ډیمانډ دا دی چې سړي ته عزت میلاو شي تڼۍ ته راغې په تڼۍ کې کرسي ورته میلاو شوه خوش اخلاقي سره ورسره خبره وشوه نماینده درته راغې که چېرته په هغه ټیم دا کار نشي کېدی نو بیا ورته په فون وایي چې یاره دا کار چونکې اختیارات زموږ شته نه او دا موږ ډي پي او نه دا اختیار اخیستی دی چې موږ یې په خپله نه شو درکولی چې ډي پي او تر څو موږ ته اجازت نه وي راکړې نو بیا تاسو په باندې خفه کېږئ ما ځکه چې کوم ځای کې سختي موږ نه وکړو نو دا شی رو رو پیلاوېږي په معاشره کې نو چې کوم ځای کې موږ سختي کوو درته ووایو چې یاره دا ته اوس پرېږده نن د شپه موږ سره وکړي نو موږ څه پکې حکومت خامخایي ډزې والا ما ورته ویلي چې ډزې څوک کوي په هوایي فایرنګ چې کوي په کوم فنکشن کې هم کوي
هغه به شپه موږ سره په حوالات کې کوي چې شپه په حوالات کې وکړو نو انشاءالله نیکسټ ټایم 2-3-5 ته نور ته هم نصیحت کوي چې بیا داسې مه کوئ. او چې کوم چرچورو والے دي هغه ته موږ 2 غنټې ورته ویلي ما ورته چې 11 بجې نه پاس یا 12 بجې نه پاس هغه د کور ته ځي چې کم از کم د فنکشن خو یې مس کړي او چې اجازه ته یې اخیستي 8 بجې نه ونیسه 9 بجې پورې بلونه بس نه ځکه چې اکثر خلک تنګي ستړي مزدوري کړي یا څه کړي 10 بجې نه پاس خو تقریبا ټول ودی او دوی ورته راشي په 12 بجې باندې پټخې شروع کړي ورته نو ما ورته چې 12 بجې نه پاس چې کومې هغه به موږ سره شپه کوي. او یو قانوني خبره درته وکړم چې دا پولیس کوم کسان پرې دي چې هر څه قسم دا غیر قانوني هغه زه دا حوالت نه اجازه ورکوم چې مچلکا ورته وي دا غیر قانوني دی. او په مدرسه سره دا وایم چې په ملک کې بیل بیفور اریسټ ورته وي دا بیل بیفور اریسټ په دنیا کې چیرته هم نشته نه زموږ په قانون په کتاب کې شته چیرته وکیلی لا مې دلته سکناسي هغه به ما سیکنډ کوي په دی باندې چې په پاکستان کې بیل بیفور اریسټ دی د بیل بیفور اریسټ د قانون په کتابونو کې هم نشته او نه په دنیا کې شته دا صرف موږ ورکړی دی. او په KPK کې چې دا شپې په حوالات کې کوم کس ناست دی او DPO پرې دی یا DSP پرې دی یا SHO پرې دی دا غیر قانوني کار کوي او دا د پبلک لپاره موږ کوو او چې کوم ځای کې ورته انکار وکړو په څه وجه باندې نو مخکې چې څومره کارونه شو یا هغه خیره خو موږ تاسو هسې په بحثیت کوم ټولو دغه دی ګیله بار چتي هغه ښه څیزونه ټول یې شوي رانه صرف هغه مې ورته په ذکر کې دا کړي چې یاره ورځ مې ورته ریکویسټ کړی وې نه مانو ولې نه مانو هغه ورته پته نه ما ته به ګیلې 15 ځایونه راځي او ما چې په سټارټ کې ووایي چې زه کېدای شي سختې خبرې وکړم چې 2-5 فونونه راغلي هغه شوي او یو ورته ووایم چې یاره دا په دې کې ما لږ داسې مسله ده چې دا زه نه کوم نو هغه ټیم مې ټون چینج شي او په داسې انداز کې خبره ورته وکړي چې یاره بیا موږ څه دپاره خلکو نه ووټ اخیستی دی یار ووټ خو واخله که نه بلکل ووټ موږ درته یو خدای پاک درته ووټونه ډېر زیات خو تاسو وګورئ چې یو کس چې کوم دی دا د معاشرې دپاره که چېرته حوالت کې یوه شپه وکړي دا ټیک دی که دا نقصان دی نو زه تاسو ټول نه خواستم کوم چې کله درته زما DSP یا زه درته ووایم چې یاره لږ راته ویټ وکړې پاکې څخه کیسه ښه مخایي او بیا شاته 2-3 ورځې پس هغه ته پته ولګي احساس هم وشي چې یاره دا کیسه داسې صحیح وه ځکه چې چا سره موږ ذاتي دښمني نه ذاتي دښمني موږ چې کله په وردي کې یو د چا سره د خپل ورور سره هم نه او د خپل دښمن سره هم نه د چا سره ذاتي دوستي هم نه دا پروفیشنلی اپروچ یې ورته نو تاسو نه زه خواست کوم چې کله هم داسې موږ لږ سختي کوو نو تاسو په سختي کې موږ سره ودرېږي ځکه چې دا به سبا راتلونکي وخت کې هغه د شیطان صفت او فرشته صفت چې کوم خوبیانه دي په موږ کې راځي اوورال چې کوم باینول رپورټ هغه چې زه پیش کوم نو هغه د پر کم از کم 40 منټ پکار دي نو زه به دا معذرت کوم چې هغه نور کارونه داسې راته پاتې دي او چونکې په صحیح طریقې سره د سپیکر صاحب داسې فون راته وکړو چې په دا ورځ موږ کوو پرون موږ معذرت کوو ورته ومې چې یاره کېدای شي زه رانه شم یو نماینده به دا شي خو باران رحمت راغی او موږ ته یې موقع راکړه کنې موږ نور ضلع کې په نور څیزونو باندې ډېر سینسیټیو کارونو باندې مصروف وو نو زه اجازه ته نه غواړم چې 40 منټ تقریبا هغه دغه دپاره پکار دي بریفینګ دپاره نو هغه به نیکسټ چېرته دا کوو اوورال خبرې مې درته وکړي چې انشاءالله کرایم چې کوم دی زموږ د پاکستان په لیول باندې په دهشتګردي په لیول اوورال کرایم خو به کېږي ځکه چې هغه تڼۍ هم جوړې شوي دي حالتونه هم جوړ شوي دي هر څه جوړ شوي دي په دهشتګردي کې د چارسدې پولیس په پاکستان کې په ټاپ روان دي جان محمد جی د کوټ د پلار نوم یې انور خان بس جي ما دقسې و زه زنانه مې ویشتې بس جي مزغو مې پوه شوی نه یم مزغو مې کار نه دی کړی بسم الله الرحمن الرحیم په 11/2/2019 باندې نور خان ولد صدبر سیکنا نیموړی بابا د ریپورټو کو چې زه سره د نورو کوروالو په کور کې موجودو چې په دې دوران کې د شپې جان محمد عرف جانې ولد انور خان سیکنا کوټ د اعظم کور ته با مصلی راغی او ګالی ګلوچ شروع ک مونږ د یاري کمرې ته نوتو د په مونږ باندې فایرینګ کو فایرینګ سره د دې نور خان کوروالا ساز بیگم هغه لګي دا هغه وفات شو په موقع باندې او د دې په کمره کې چې کوم ساروي تړلې په هغه کې 2 میخي لګي دی یو میخ حمله شو یو زخمی و یو د میخي بچي پکې لګېدلې هم پکې زخمی
د فایرنګ سره په یو بار غاڼې و په غاڼې کې اور حګیر د مصطفی ولد سلیم هغه پکې لګېدلې دي هغه پکې زخمی دي په دې باندې مقدمه رجسټر شو DPO صاحب د دې واقعي سختۍ سره نوټس واغسته د SP صاحب انویسټیګیشن په نگرانۍ کې زما د SHO صاحب او CIO او ASI مونږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کو تفتیشي ټیم په 100 غنټو کې دنه د ملزم اریسټ کو د دنه چې کوم الیکاتل پستول او کلاشنکوف هغه د دنه ریکور کړی دي او د موکې نشاندهی